معاشراتو باندې اسلام ډیر زیات زور ورکړی او قرآن هم ډیر زیات زور لګولی دی معاشراتو باندې چې مسلمان عبادات په هم کې دا د باندې الله حق دی خو بهر پر معاشره او محفل کې ته یوازې زندگی خو نشي تیرولی ستا خوا کې به ګاونډي ستا خوا کې چې کوم دی نو کس بناسي ستا سره په یو ځای به انسان کار کوي یو ځای به ستا سره تعلیم حاصلوي بهر په لاره به ستا سره یو ځای رواني ستا سره به جومات کې چې کوم دی نو یو مسلمان یو ځای په دې ټولو ځایونو کې به تر یو مسلمان سره څنګه زندگی به سر کې ته به دغې کې هم د اسلام قوانین لټې چې دی کې اسلام موږ ته څه حکم کوي اوس که یو مسلمان دا څلور کارونه کوي خو چې دا معاشرت در صحیح نه دی نو دا هم کامل مسلمان نشي کېدی او قرآن زیات زور پرې معاشرت باندې راوړی اگر که مونږه د دې نه غافل وګورې ښه مونږ وایو چې دین هم دغه دین دی چې صرف عبادات دی او نور اخوا معاملات که ستار څنګه و معاشره کې چې کوم دی نو ستا څنګه زندګي بسر کړه تاسو وګورئ قرآن کې چې کوم دی نو الله تعالی د مونځ حکم کړی دی واقیموا الصلاة تاسو مونځ چې کوم دی نو دا کوئ وس د مونځ حکم الله تعالی کړی دی د مونځ مکمل طریقه الله قرآن کې نه ده ښوولې چې ته به مونځ ته ودرېږې او بیا به چې کوم دی تکبیر تحریمه ده د هغې نه وروسته چې دی نوم د لاندې به لاسونه کېږي سبحانک اللهونه به شروع کې تر اخره پورې د مونځ دا طریقې دا نبی علیه الصلاة والسلام بیان ته پرېښودې ده نور قرآن صرف حکم دا کړی چې واقیموا الصلاة تاسو مونځ چې نو دا کوئ وس عباداتو کې چې د ټولو نه اهم شی دی چې دا مونځ دی هغې کې الله صرف حکم کړی واقیموا الصلاة او نور بیان نبی علیه الصلاة والسلام ته پرېښودی خو چې کله معامله د معاشراتو راله بهر معاشره کې به مسلمان ستا زندگی څنګه الله چې کوم دی نو قرآن کې د هغې پوره تفصیل ګوره ذکر کښه نبی علیه الصلاة والسلام بیان ته هغه مسله پرې نه ښوده قرآن کې چې کوم دی معاشرت کې ته به زندگی بار څنګه تیرې هغې کې مثال په طور باندې تاسو وګورئ قرآن کې به تاسو ته یو وړه مسله په نظر باندې راشي چې هغې ته ولی شي استیزان یعنی مسلمان ته چې ته تکلیف نه وررسې استیزان دی ته ولی شي چې تیری انسان کر ورننوځې ستا رشته دار دی ته به دروازه ټکې ته به اول اجازت غواړې د هغې نه وروسته به دننه ورننوځې نو دا د مسلمان کیدای شي دننه چې کوم دی په کم حالت کې هېڅ پته نه لګي او دې مسلمان ته تا ستا نه ضرر در ونه رسي نو یو وړه غونته کې مسله ده خو په هغې باندې هم قرآن کې دوه رکو الله تعالی چې دی نو دا ناصري کړي دي پر یو مسله باندې دوه رکو همدغه شانتې معاشرت کې تاسو وګورئ سورې حجرات دا که تاسو غور سره وګورئ نو دې سورې حجرات کې الله تعالی د معاشرت زبردست مسایل چې دی نو دا بیان کړي دي چې ته به د بل مسلمان سره زندگی څنګه تیرې ولا یغتب بعضکم بعضا یو بل غیبت په هم نه کوئ ولا تجسسوا جاسوسی تجسس په هم نه کوئ دغه شانتې ولا تنابزوا بالالقاب یو بل به په غلطو نومونو سره هم نه رابلئ همدغه شانتې سورې حجرات کې الله تعالی بلا مسایل د معاشرې بیان کړي دي چې ستا نه معاشره کې چې کوم دی نو بل مسلمان ته چې تکلیف نه وي ته به دا کار کې دا به کې دا به کې او اړه وړه جزیات الله قرآن کې راغی چې نو دا بیان کړي دي د دې ځای نه پته ولګېده چې کله د عباداتو مسله وه الله فرمیل اقیموا الصلاة کله د عباداتو مسله وه الله صرف د حج حکم وکړه د عباداتو مسله وه الله د زکات صرف چې کوم دی نو حکم کړی دی د روژې حکم کړی دی نور چې کوم دی نو تفصیلي نبی علیه الصلاة والسلام ته پرېښودی دی د هغې جزیات مکمل بیان او تشریح نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو احادیثو مبارکو سره کړی دی خو چې کله د معاشرت خبر راله چې بهر معاشره کې به ته څنګه زندګي تیرې قرآن د هغې یو جز چې نو دا بیان کړی دی چې ستا زندګي به څنګه د یو مسلمان سره میلاویږي دغه ټیم کې به ته څه بیا چې کوم دی تر دې پورې یو کس تاله دعوت درکړي تر خوراک دعوت لورځې د هغې مکمل طور باندې اصول قرآن کې الله تعالی 22 سپاره کې بیان کړل چې هسې نه د یو مسلمان نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي تکلیف ونه رسي نو دا د دین اسلام یو اهم جز دی معاشرت نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه د هغه د لاس نه چې کوم دی نو بل مسلمان دا محفوظي اصل کې چې کوم دی نو انسان له پکارداري اول د انسان جوړ شي وروسته چې کوم دی نو د هغې نه وروسته مسلماني ده انسان له پکارداري اول دی په کاملې طریقې سره انسان جوړ شي وس که یو انسان په کاملې طریقې سره انسان جوړېږي د هغې لپاره طریقه هم دغه ده چې ته به قرآن او حدیث ګورې هغې کې به تا د دین اسلام چې کوم دی نو کم معاشرت ښولی دی
بهر زندگی به ته څنګه بسر کې ستا سره گاوند کې او گاونډی ری داغه سره بستا زندگی څنګه تیریږي ستا سره چې کوم دی صاحب بیلجم قرآن کې چې کوم دی هغه معمولی گاونډي چې د یو انسان سره دا چې کوم دی نو لږ ساعت لپاره ملګری شي مثال به طور د ګاډي په سیټ د سره ملګری شو سی روزه کې در سره ملګری شو یا چې کوم دی نو ستا سره جمعات کې په یو سب کې خوا کې ولاړ دی در سره به ستا څنګه زندگی تیریږي څنګه طریقه کار به در سره کې یا ستا سره د ګاډي په سیټ باندې ناست دی در سره به خپل زندگی څنګه تیریږي نو قرآن تا ته مکمل معاشرت خولې دی نه ستا د ګاونډي سره به ستا څنګه زندگی تیریږي ستا په کور کې به څنګه زندگی تیریږي بهر یو ځای کې ته کار کوې هلته به ستا څنګه ژوند تیریږي ته یو عبادت کې جمعات کې ستا سره خوا کې کس ولاړ دی د هغه سره به ستا زندگی څنګه تیریږي نو دا معاشرت چې کله د قرآن او د حدیث نه انسان زده که د معاشري په اصولو باندې دی پوه شه نو صحیح انسان چې کوم دی نو دا دی امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب احیاء العلوم کې عجیبه خبره کړې ده او تمام حیوانات دا په درې قسمه باندې دي یو حیوان الله پیدا کړی دی چې دا د انسان دپاره سراسر نفع دی ضرر نه ورکوي لکه مثال په طور باندې موږ وکتل اسونه دی او خره قچر دی وغیره یا چې کوم دی نو داسې دي چې هغه غوښه انسان خوري پی انسان نه ورکوي غوا میخه وغیره نو یو قسمه دا قسمه حیوانات دي پرې کې سراسر نفع وګورئ نقصان پرې کې نشته او یو حیوانات هغه دي چې پرې کې انسان ته سراسر ضرر ورسي پرې کې ظاهري طور انسان ته جرین امام غزالی وایي نفع نه میلاویږي لکه مار دی لړم دی یا نور هغه اشیاء چې انسان لا تکلیف چیرې نو دا ورکوي او بیا دریم قسم حیوانات امام غزالی رحمت الله علیه وایي هغه دي چې دا نه انسان له فایده ورکوي نه انسان له چې کوم دی نو دا ضرر ورکوي لکه مثال په طور باندې ځنګل کې لومبړه اوسېږي یا ځنګل کې خوشي بیابان کې چیرې نه وګیدړ اوسېږي د خلکو کورونو خواله نه راځي نقصان انسان له نه ورکوي نه د هغې ځنګل په هغه لومبړه او ګیدړ کې تا د څه فایده شته او نه پکې تا د څه نقصان شته کله چې امام غزالی رحمت الله علیه وی احیاء العلوم کې چې دا درې قسمه حیوانات دي د هغې نه پس بیا امام غزالی رحمت الله علیه عجیبه خبره کوي چې ای انسانا کته په صحیح معنو کې مسلمان نه جوړېږي نو انسان خو جوړ شه کنه او بیا چې کله ته انسان جوړېږي انسان هم کنه جوړېږي نو بیا خو کم از کم هغه حیوان مطلق زناور خو جوړ شه خو په زناورو کې بیا هغه زناور جوړ شه چې خلکو ته فایده ورکوي لکه مثال په طور غوا میخه خلکو له په زندګۍ باندې پی ورکوي نور فواید ورکوي او کله چې زندګي ختم شي انسان باندې خپله غوښه قربان کړي دا سرمن انسان له چې نو دا ورکړي د انسان له چې کم دی خپل اډوکو په ذریعې سره فایده ورکړي نو که ته انسان نه جوړېږې حیوان او زناور جوړېدل غواړې نو بیا کم از کم هغه زناور جوړ شه هغه حیوان چې خلکو له خو فایده ورکوي که نه او که بیا داسې فایدهمن حیوان هم نشي جوړېدی نو انسان بیا خو هغه حیوان جوړ شه چې نه خلکو ته فایده او نه خلکو ته چې کم دی نو نقصاني کم از کم هغه حیوان به بیا نه جوړېږي چې خلکو له خو ضرر ورکوي لکه مار لړم به وغیره نه جوړېږي په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام د مسلمان د پہچان دپاره مونږ ته چیرې یو نښه وښوه چې مسلمان څوک دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ده د لاسونه د ده د ژبې نه چې کوم دی نه دا بل مسلمان دا محفوظ وي او وګورئ تاسو د دین ته لږ وګورئ ما شریعت چې کوم دی نو عجیبه اصول موږ ته ښوولي دي داسې اصول یې ښوولي دي چې موږ وایو چې اصل قرآن زور لګولی دی دا په معاشرت باندې ډېر زیات زور لګولی اوس وګورئ بعض ځای کې به یو مسله ستانه شریعت غواړي او بعض ځای کې به ستانه یو مسله معاشرت غواړي هلته کې شریعت بیا خپله مسله پرېښودې راوه خیر دی ته په معاشرت باندې عمل وکړه لکه مثال په طور باندې موږ ته دین دا وایي چې ته مونځ کوه مونځ د انسان باندې چیرې نو دا فرض دی قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه اول دا د مونځ په باره کې تپوس کېږي او بیا مونځ کامل مونځ هغه دی چې دا د جمع سره ادا شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې باندې څومره تاکیدات ورکړي تر دې پورې نبی علیه الصلاة والسلام په امت باندې څومره مشفق دی د هغې باوجود پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه یم یو څو نوجوانان زما سره زه ورشم د هغې خلکو کورونه وسېزم چې دا بېعذره په کورونه کې دننه مونځ کوي په دې وجه باندې بعضې فقهاو لیکلي چې د جمع سره مونځ کول سنت مؤکده او بعضې لیکلي چې دا واجب دی به هر کیف که واجب نه دی خو وجوبو ته نږدې دی نه دا یو اهم
چې دا مسلمان به مونځ کوي او بیا به راځي د جمع سره مونځ به کوي ځکه په غیر د جمع نه مونځ کول دا ناقص دي د جمع سره مسلمان دا مونځ ادا کړي نو دا کامل دي او تاسو په ذیل مال وغیره کې د جمع نه مونځ څومره فواید ویلي او څوک چې د جمع مونځ ته ناظرېږي نبي علیه الصلاة والسلام په هغې باندې څومره وعیدات فرمایلي دي خو بیا دلته کې یوه د شریعت مسله ده چې ته به مونځ کوې په کاملې طریقې سره جماعت ته به راځې مخکې صف کې بیا ودرېږه ته چې کوم دی تکبیر اولا نه تکبیر تحریمه نه د امام سره شامل شه نو دا ستا مونځ کامل مونځ دی اوس بل طرف ته چې کوم دی او بله مسله مونږ له رالاک یو انسان دی مریض دی بیمار دی د ده جسم نه ګنده بوی ځي یا یو انسان دی داسې څیز وخوري مثال په طور پیاز یې وخوړل یا چې کوم دی نو کچوګې وخوړه یا مولې وغیره وخوړه یا داسې اشیا وخوړل چې د دې انسان نه بدبوی ځي او اوس په مخکې سب کې راځي او ودرېږي دی وایي سره اسلام د شریعت په هغې مسله باندې عمل کوم چې زه مونځ کوم او په کاملې طریقې سره کوم مخکې سب کې چې کوم دی نو دا ودرېږم وایي یو طرف ته معاشره زموږ نه دا غواړي چې د دې انسان نه خورې بل ګاونډي ته ضرر دی د ده د خولې نه بدبوی خیږي د ده جسم نه چې کوم دی نو بدبوی خیږي او یو طرف ته د شریعت مسله ده چې ته به راځې کاملې طریقې سره مونځ وکړه امامتۍ سره مونځ وکړه تکبیر اولا نه چې کوم دی نو شامل شه مخکې صف کې چې کوم دی نو دا ودرېږه و دوه طرف ته مسلې رالې اوس موږ چې وی شریعت پرې باندې ډېر زیات زور ورکړی معاشرت کې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې نه او د لاسو نه بل مسلمان چې دی نو دا محفوظ وي وز یو طرف ته د شریعت مسله وه ستا نه یو مطالبه کوله بل طرف ته شریعت و ستا نه معاشرت چې دی نو بله مطالبه کوي په دې ټیم کې شریعت قرباني کوي چې خیر دی په دې ټیم کې چې کله ستا د جسم نه هغه ګنده بوی خیږي یا بل مسلمان ته تکلیف دی نو ته مه راځه ته به کور کې مونځ کوه تاله چې کوم دی نو هغه ثواب به هلته میلاویږي اوس که ته راځې د هغې باوجود او دلته ودرېږي او بل ګاونډي ته بلې صف کې نقصان رسول غواړي د ده چې کوم دی نو ضرر دی او تکلیف دی بیا ستا دپاره دا راتلل چې کوم دی نو ګناه ګرځېدلی دی ولنو هغه معاشرې دپاره د شریعت هغه مسله چې کوم دی نو دا پاتې شوه پته د دې ځای نه دا ولګېده چې کم معاشره ته چې هغې له مونږ ترجیح نه ورکوو یاره مونږ 65 ټیمه مې مونځ وکړه نوافلو کوم تسبیح وړم خو چېرته مونږ دا خبر نه دی کړی زما را ژبه بار څنګه استعمالیږي زما را جسم بار څنګه استعمالیږي زما را طریقه کار د دې نه چاته خو نقصان او خطره خو چېرته نشتی که نه بل مسلمان ته خو ضرر چېرته نشتی که نه نو کوم ځای کې چې ستا نه معاشرت یوه مسله غواړي شریعت در نه بله مسله غواړي هلته کې شریعت خپله مسله چې کوم دی نو پرېښودله خو چې بل مسلمان ته ګورې ستا نه ضرر ور ونه رسي یو طرف ته مونږ وکتل حجر اسود هلته خانه کعبه کې چې دیوال کې کم حجر اسود لګېدلی هغې ته ورتلل هغه ښکلول د هغې هغه چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت صحابو هم دغه شان دي کړی دي موږ ته حکم دی دغه حجر اسود ښکلول د انسان نه ګناونه را مکمل طور باندې راکاږي یو طرف ته دغه مسله شک او بل طرف ته مونږ وکتو چیرې رش دی اوس که خامخا مونږ ورځو د حجر اسود ښکلو نو دلته کې بل مسلمان د خپو د لاندې کېږي د بل مسلمان د سر خطره ده د ده د اندامونو ماتېدو خطره ده یا ده ته کم از کم چې کوم دی نو ضرر او تکلیف خدای که نه اوس دل طرف ته مونږ یو طرف ته سوچ دا کوو چیرې حجر اسود له ورځم ګناونه را نه راکاږي نبي علیه الصلاة والسلام ښکل کړی زه خو هغه دا خپلومه دی له خو صحابه ورغلي دی دا ښکل کړی دی زه خو هغه دا خپلومه یو طرف ته ستا دیني جذبه ده خو بل طرف ته معاشرت هغه د خپو د لاندې کېږي بل مسلمان ته هغې کې ضرر دی تکلیف دی ورته اوس دغه ټیم کې که ته ورځې د بل په سټ باندې ورسورېږې بل ښکته راغورځې بل له دکې ورکې او ته حجر اسود ته ځان وررسې ښکلی پرې باندې ته ګناهګارېږې دغه ټیم کې به د معاشرت خیال وساتي چې بل مسلمان ته ضرر او تکلیف نه وي د دې خبرو نه معلومه دا شوه چې اسلام پرې باندې څومره زور ورلګولی دی نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د لسان نه د ژبې نه او د ده د لاسو نه چې کوم دی نو بل مسلمان دا محفوظ وي بل مسلمان ته پرې کې تکلیف نه وي یا مثال په طور به مونږ هسې وایو چې د قرآن تلاوت کې څومره لوی اجر دی قرآن تلاوت کې چې کوم دی څومره لوی اجر دی روایتو کې راځي چې کم یو تلاوت کوونکی د قرآن تلاوت کوي الله چې کوم دی بسات خود هغه اوري او داسې په شوق سره اوري لکه یو انسان چې دی نو سندرغاړه وینځي را دی د هغه خپله وینځي هغه سندرې داسې په شوق سره نه اوري رب کائنات چې دی او قاري او لوستونکي هغه تلاوت په شوق سره چې دی نو دا اوري ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه روایت چې دی نو دا موجود دی بهر کیف
خبره دی پورې چې یو طرف ته قرآن تلاوت اجر لري خو بل طرف ته مسله د معاشرت را لګ مثال به طور باندې رشپې ته پاسېري ته تهجد کې او بیا قرآن چې کوم دی نو تهجد کې ویل درې څومره لوی اجر دی او څومره لوی خوند کوي خو ستا سره چې کوم دی غیر چاپېر مثال په طور سې روزه کې مرکز کې مدرسه کې یا کور کې او د شپې نور خلک ودرې وس یو طرف ته را مسله چې ستا زړه کې را شوق دی زر تهجد کې قرآن په زور زور سره ویما اجر لري واقع چې اجر دی خو بل طرف ته خلق خوب خرابي او ته تکلیف دی وس دې ټیم کې کته په زور زور سره ته ګناګارېږي دلته د معاشرت له خیال وساتي بل مسلمان له تکلیف او ضرر نه ورکې درې خبرو نه مونږه معلومه ده شو چې کوم خبره مونږ شاته غورځولې ده کوم خبره مونږ د خپو د لاندې کړې را چیرې خیر دی کبار معاشره کې هر څنګه ما که زمال رجب نه بل ته تکلیف ته خیر دی بس مسلمانی هم دغه مسلمانی را چې صرف مونږ کوا صرف تسبیح کم دین اړه او قبل چاته زمال وجنه تکلیف ورورسی خیر دی ور ودی رسی راغه به دومره پروا چرې نو دان ساتو نو پیغمبر علی صلوات والسلام عجیب ارشادات فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده او بیا نبی علی صلوات والسلام په دې روایت کې دوه خبرې ذکر کړي چې مسلمان هغه چې د جبه نه بل مسلمان محفوظي د لاس نه بل مسلمان محفوظي نو عموما درې دوه سيزونه نه بل مسلمان ته نو دا تکلیف ورسی ورنه د دین غره دا نه معلومیږي چې د دې دوه سيزونو په خیال سره د جبی سره بچا د بدرد نه وي لاس سره بچا د بدرد نه وي نو ته به چې دې پسې به پلتو باندې وهم یا دې پسې چې کم دی دا سبل څه نقصان به رسومه نه عموما اکثر مسلمان ته چې کم دی د جبی د لاس اکثر تکلیف ورسي او د لاس سره وجنه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د دوه سيزونه ذکر